أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. دې سورۃ نوم سورہ حامیم سجدہ دې نوم دی او مکی سورۃ ته 450 پدې کې آیاتونه شپږ پدې کې رکوګانې دي. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکي چې مخکینه صورت چې کوم تیر شو ختم شو دا غي په آخر کې هم د الله د توحید او د الله پاک د لویوالي بیان تیر شو او د دې صورت په اول کې د توحید ذکر دی او د الله پاک توحید په دې کې بیان کړی شوی دی او د دې رکوع بس لنډه خلاصه دعوت الى القرآن او دعوت الى التوحید، قرآن کریم طرف ترا بلل او قرآن کریم ترا بلل دا په حقیقت کې د الله پاک توحید ته خلق را بلل دي، د الله پاک حکمرانی ته چې الله پاک یوازې بس الله په حقیقت کې حکمران دی او حکم هم صرف د الله پاک چلیږي. نو الله تعالی فرمای چې الله پاک رحمان او رحیم دا قرآن کریم نازل کړی دی او دا الله پاک رحم پر خلکو باندې وشو. نو قرآن کریم غوندي کتاب چې کوم دی الله پاک نازل کو او دا داسې کتاب دی چې دې دا آیاتونه دا جدا جدا کړی شوي دي. یو آیت جدا دی، بیا پسې بل آیت دی، بیا پسې بل دارنګې په دې کې حلال او حرام ښه په تفصیل سره جایز او ناجایز په دې کې بیان کړی شوي دي، احکامات پکې بیان کړی شوي دي او دا په عربی ژبه کې دی ځکه چې اول دا چاته نازلېده نو په مکه مکرمه کې په عربو کې دا نازل شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د دې قرآن کریم وړاندې مخاطبین هغه عربو په عربی باندې هغوی پوهېدل، دیو جن الله پاک په عربی کې دا کتاب ورته نازل کو چې د دوی اصلاح وشي، دوی دا خپل کی او بیا د قرآن کریم دا خپل نظام دا ټول دنیا ته چې کوم دی ورسوي او زیره ورکوونکی دی يرونکی دی دا قرآن کریم. الله تعالی فرمایي چې بس اکثر خلکو اعراض وکړو، څوک اړو ته غوږ نه ږدي اړو اوري نه او که څوک واوري که نه خو د زړه په غوږونو باندې نه اوري او عمل پې نه کوي. او کافرانو بله دا خبره کوله نبی علیہ السلام ته چې زمونږ اړونه بس په پردو کې دي، دا ته چې مونږ ته کومې خبرې کوي دا د مونږ زړه ته نه رسېږي او د مونږ زړونه په پردو کې دي، زمونږ په غوږونو باندې یعنې هغه بوجي دي، ستا خبره مونږ بالکل اورېدو ته تیار نه یو او زمونږ او ستاسو په منځ کې وي پردې دي، بس ته خپل کار کوه مونږ به خپل کار کوو. نو دومره نافرمانه خلک وو، اوس هم داسې بعضې نافرمانه خلک موجود دي چې د قرآن کریم اورېدو ته هم تیار نه وي. نو چې یو انسان هغه چې کوم دی چې څوک ورته نصیحتونه کوي او دی ورته الټه دا خبرې کوي چې یاره زما بس زړه په پردو کې دی او زما په زړه باندې اثر نه کوي او ما په غوږونو کې بوجي دي او ستا خبرې ته توجه نه کوم، نو دا ډېر د نافرمانۍ خبرې وي چې یو طرف ته خو هغه نصیحت کوي او د خیر لټوي او بل طرف ته دومره د بې ادبۍ خبرې ورسره کوي. نو الله پاک قرآن کریم طرف ته رابایل کې چې ګوره قرآن کریم ته راځئ دې ته چې کوم دی غوږونه کولاو کوي او په دې باندې عمل وکړي چې دنیا آخرت ستاسو ویښی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله پاک عالم دی په مراد دی حروف باندې. تنزیل من الرحمن الرحیم. الله فرمای دا نازل اول دی کتاب دی چې دا نازل شوی دی د هغې ذات ته طرف نه چې هغه عام رحمتونو والا دی او خاص رحمتونو والا دی.
کتاب فصلت آیاته دا یو کتاب دی عظیم شان کتاب دی فصلت آیاته چې جدا جدا کړي شوي دي د دې آیاتونه د یو د بلنا بل د بلنا فصلت آیاته د دې آیاتونه په تفصیل سره دا بیان کړي شوي دي ان په دې کې حلال او حرام په تفصیل سره بیان کړي شوي دي احکامات وغیرہ قرآنا عربيا په دې حال دا قران کریم دی په عربی ژبه کې دی لقوم يعلمون دا هغه قوم لپاره چې هغه پوهیږي عربي پیژني نو الله پاک په هغه خلکو کې دا اول راولېږي چې دوی کې هغه قومي انقلاب راولي عربو ته اول تیار شي او بیا به هغوی بین الاقوامي انقلاب راولي په ټوله دنیا ته دا برسي دا الله دا قانون بشیرا و نذیرا په دې حال کې چې دا قران کریم بشیرا و نذیرا خوشخبری ورکوونکی او يرونکی دی فاعرض اکثرهم پس اعراض کو مخو ګرځاو روګردانیو کړل اکثرهم اکثر دوی دې خلکو اکثر خلکو مخو ګرځاو فهم لا يسمعون پس اغوی ناوري یعنی اول خو اورېدو ته تیار نه او کو واوري کنه نو قبلینا وقالو او دوی دا خبره وکړه او سم بعض خلک داسې د قران کریم تعلیم دا د قران کریم نظام ته تیار نه دي اواز په خپل دنیوي خبرو باندې فخر کوي او خپل ډیګرو باندې په خوانو خلکو هم داسې وي وقالو دوی اویل قلوبنا فی اکنه زمونږ زړونه چې دي هغه پردو کې دي مما تدعونا الیه دا هغه خبرونه چې تاسو مونږ را بلې هغه طرف ته چې تمو تک یعنی کوم خبر ته را بلې تاسو مونږ کوم خبر ته را بلې مسلمانان نو زمونږ په یعنی زړه ته دا نه رسیږي او زمونږ په اړه باندې اثر نه کوي وي مونږ په خپل پوهه یو کنه مطلب دا و وفي آذاننا وقر او زمونږ په وګونو کې وقر بوجيري هغه کورواله وي یعنی موږ تاسو خبرې وینا ورو ان توجه ته وینا ورکو اسی وی کوشش را باندې مکوئ ومن بيننا وبينك حجاب او زمون په مینس کې او ساس په مینس کې پردی دي فعمل اننا عاملون پس خپل عمل کوا اننا عاملون بشک موږ عمل کوونکیو ان موږ بس خپل طریقه باندې به عمل کو او بس خپل کار کو موږ خپل کار کو اوس هم باندې خلک داسې وی کنه وي موږ پرېږدا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر دادا زیو انسان ما تاسو په شانتي انسان ما حاجات لرم د خوراک او د سکاک او د بازار دتلو بچی لرم بیبیان لرم خو فرق دا دی یوحى الی انما الهکم اله واحد وحی کړي کیږي ما طرف ته یعنی ما ته وحی کیږي او تاسو ته وحی نه کیږي تاسو د الله پیغمبران نه یې او زه د الله پیغمبر یم او ما دا وحی کړي کیږي چې خبره دار چې معبود تاسو حکمران تاسو اله واحد یو معبود دی یو حکمران حقیقی یو الله د یو الله نظام او یو الله قانون بچلیږي فاستقیموا الیه پس تاسو سیده شئ هغه الله دا داغه قانون ته سیده شئ داغه توحید ومنئ داغه حکمرانی ومنئ واستغفروا وبخنوا وغواړئ د هغه نه که څه ګناهونه کړي وي شرک او کفر نو دا پرېږدئ وویل للمشرکین او تبعی د هلاکت مشرکانو لره چې څوک په عبادتونو کې د الله سره څوک شریکي څوک په قانون کې د الله سره څوک شریکي د بل چا قانون مني او د الله قانون نظام نه مني نو دا مشرک دی کنه متبعی د هلاکت مشرکانو لره او په دې مشرکانو کې نور بد خوونه هم پکې وو الذين هغه کسان لا یؤتون الزکات چې هغوی نه وایي هغه د پاکۍ هغه کلمه لا یؤتون الزکات
زکات پاکی ته ویل کېږي نو دوی دا کلمه چې انسان په پاکیږي څوک دا کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې سره انسان پاکیږي باطینی لحاظ سره کفر او د شرک نه توبه وباسي او د الله حکمرانی ومني نو په دې سره انسان پاکیږي کنه دا غي مطابق بیا ژوندۍ تیری نو یا خدا مطلب دی او یا لا یؤتون الزکات یعنی زکات نه ورکي نو بیا دلته کې دا حکم خبره ده چې کافرانو ته اول حکم د ایمانی ښه چې ایمان راوړي نو چې ایمان راوړي نو بیا ته حکم کېږي چې مونځ وکړي زکات ورکړي روجي ونیسئ او چې کوم پورې ایمان نه راوړي نو د زکات حکم خو هغه ته نه کېږي چې کوم پورې ایمان نه راوړي لکه چې ایمان نه که زکات ورم کې نو هغه قبلېږي نه نو بیا دلته کې دا مراد دی لا یؤتون الزکات چې هغوی ایمان نه راوړي د زکات په فرضوالي باندې یعنی ایمان یې نشته دا مطلب نه دی چې زکات نه ورکوي د کافران زکات ورم کې نو قبلېږي نه خو دا مطلب دی چې زکات نه ورکوي یعنی ایمان نه راوړي د زکات په فرضوالي باندې چې زکات ګینې فرض دی ځکه زکات ته حکم دا په مکه مکرمه کې راغلی و چې زکات فرض دی او بیا په مدینه منوره کې تفصیل وشو چې تمره زکات ورکوئ د پلانکي شي یا د پلانکي شي نو بیا تفصیلات یې هلته کې شوي دي خو په مکه مکرمه کې د زکات حکم راغلی و او زکات فرض شوی و نو دا د مکې دا خلک دا مشرکان چې دي ایمان نه راوړي د زکات په فرضوالي باندې وهم بالآخرة هم کافرون او دوی په آخرت باندې دوی چې دی کفر کوي او انکار کوي تیارې نه کوي کنه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشک هغه خلک چې ایمان راوړي وي او نیک عملونه وکړي د قران او سنت مطابق زندگی تیری لهم اجر غیر ممنون دا غوی لپاره به اجر یو ثوابونه وي غیر ممنون اثبات لیکي کې بنا په دوی باندې غیر ممنون یو مطلب دا دی چې الله به ثوابونه ورکړي او بادل پکې نشته لکه په دنیا کې خلک په یو بل بادل کوي کنه نو تنگول پې نشته جذبادي په تنگي به او یا غیر ممنون دا فی اجر او ثواب چې کټ کېږي بنا ختمي کېږي بنا هغه اجرونه ثوابونه هغه نعمتونه بیا د ختمېدو نه دي قل انکم لتکفرون بالذي خلق الارض في يومين دا اوس الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دې کافرانو ته مشرکان ته وایا چې ګوره هغه الله پاک چې خالق منئ او لازمکه پیدا کړی دا او بیا په دې ځمکه کې دا اوبو دا ونی او دا غرونه او په دې کې دا د پیداوار دا طاقت پکې کې خورو چې دا دې نه پیداوار کیږي ټول دا په څلور ورځې کې الله پاک دا انتظامات فرمایل او بیا دا غینه پس په دوه ورځې کې دا اسمانونه هغه برابر کړو او اسمانونه نو ټول شپږ ورځې الله پاک شپږ ورځې په دې باندې لګولې دي او دا خبره مخکې بیان شوی چې یا خو هغه وخت کې خو لا ورځې نه وي چې کله ازمکه لا پیدا شوي نه وي او ازمکه بیا پیدا کولې الله پاک خو مراد دار چې په مقدار د شپږ ورځې باندې ښه نو یا خو شپږ ورځې یعنې هغه مقدار ته مراد دی په مقدار د شپږ ورځې یا د دنیا باندې ایا علما وایي چې نه په شپږ زره کاله کې یو ورځ زر کاله حسابېږي د آخرت په لحاظ سره یعنی په شپږ زره کاله کې الله پاک د اسمانونه او د ځمکې الله پاک پیدا کړي دي نو الله پاک خو په لږ ساعت کې پیدا کوي شو چې بس اراده یې کړې وي چې بس هر څه موجود خو الله پاک پکې وخت لګاو نو په دې کې موږ ته تعلیم دی او په دې کې موږ ته دا تعلیم راکړي چې تعظیم کوئ الله پاک قدرتونه والا دی لیکن هغه تعظیم نه کړه نو موږ هم پکار یو کار چې کوو کنه په اطمینان سره هغه کار پکاري نو ورته وایي چې الله پاک اسمان نظم کې پیدا کړی دی خالق هم نه نو چې خالق معنی نو بیا معبود حقيقي
حکمران حقیقی به ومنه کنه بیا نظام بل پر چا نه مني عبادت په بیا د بل چا نه کوي شرک سره بیا کوي حالانکه خالق دی نو په ټول په دې باندې ان شپږ ورځې په دې باندې لګېدلې دي قل انکم لتکفرون بالذی وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم انکم چې آیا بشک تاسو اے کافرانو اے مشرکانو لتکفرون بالذی خلق الارض خامخا تاسو کفر کوئ انکار کوئ د هغې ذات نه چې هغه ځمکه پیدا کړې په یومین په دوه ورځو کې دا ځمکه چې پیدا شوې ده په دوه ورځو کې او بیا په دوه ورځو کې دې کې دا اوبه دا ټول وتجعلون له اندادا او تاسو ګرځوئ د هغه لپاره شریکان د هغه سره شرک کوئ خالق خو هغه دی ځمکه خو بل چا نه پیدا کړې نو نور څوک چې کوم څنګه سره شریکان ګرځوي دا نور چا څنګه حکمرانی مني ذالک رب العالمین دا پیدا کوونکی د ځمکو تاسو توام رب العالمین دی دا پرورش کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی وجعل فيها رواسي من فوقها او پیدا کړی الله پاک په دې ځمکه کې رواسي مضبوط غرونه د دې د پاسه د ځمکې د پاسه الله پاک د ځمکه دا غرونه چې کوم یو ودرول دا ډکیږي نه لکه څنګه چې زلزلې په ټایم کې ځمکه ډکیږي که غرونه پې نه وي نو به دا بیا ډکېدله لکه د اوبو په شان کې بیا په دې اوسېدل ګران وو نو الله پیدا کړي په دې ځمکه کې مضبوط غرونه په ځای باندې ولاړې دي د پاسه وبارک فیها الله پاک برکت خیر په دې کې اوبه پکې پیدا کړي ونې او دا میوې وقدر فيها اقواتها او الله پاک اندازه کړی دي په دې ځمکه کې اقواتها د دې رزقونه یعنې چې څوک په دې کې اوسېږي نو د هغوی رزقونه الله پاک اندازه کړو او د هغې طاقت په دې ځمکه کې کېښودو د هر علاقې خپل خوراکونه یې که نه د هغې علاقې د خلکو لپاره هغه صحیح وي او په هغوی باندې ښه راسي نو الله پاک اندازه کړي په دې کې هغه خوراکونه هغه رزقونه د اوسېدونکو او دا ټول کارونه چې دا ځمکه یې پیدا کړه او دا رنګې دا برکت یې پکې کېښود او ونې منې او دا طاقت یې پکې کېښود دا په مجموعه په 4 ورځو کې فی 4 ایام دا ټول په 4 ورځو کې او الله فرمایي سواء للسائلین سواء برابر دي دا ورځې الله دا 4 ورځې برابر دي للسائلین د پاره د تپوس کوونکو چې څوک تپوس کوي کنه معلومات کوي چېر دا ځمکه او دا غرونه مرونه او دا په دې کې خوراکونه دا الله پاک په 4 ورځو کې پیدا کړي نو دا پوره په 4 ورځو کې سوال للسائل برابر دي دا د پاره د تپوس کوونکو چې څوک تپوس کوي تحقیقات کوي بیا د پاره یا اوس کوي او یا دا مطلب چې سوال للسائلین برابر دي دا خوراکونه چې الله کوم پیدا کړي دا خوراکونه برابر دي په پیدا ورکولو کې للسائلین د پاره د دې محتاجین خلک دا کوم خلک سوالګر دي نه محتاج دي خوراکونه د محتاج دي دا خوراکونه ټول د لپاره برابر الله پیدا کړی دي د ټولو انسانانو لپاره الله دا پیدا کړی نو 4 ورځې خدا شوي ثم استوى الى السماء وهي دخان او بیا تاسو دا خبر هم در کوم الله وی چې الله متوجه شي الى السماء اسمانونو طرف ته الله پاک د اسمانونو پیدا کول ته متوجه شي دا غي قصد وکړه اراده وکړه وهي دخان او د اسمانونو لوګیو اول سره د لوګي په شکل کې د اسمانونو ماده یعنی اسمانونه جوړ شوي د لوګي نه دي که نه لکه بعضې روایتو کې دام راغلي چې الله پاک یو ملغلره وی پیدا کړه بعضې روایتو کې داسې راغلي ښه الله پاک پې اور بل کړ نو د هغې د هغې لوګي نه بیا اسمانونه پیدا شو او د هغې د هغې ایرونه الله دا ځمکه پیدا کړې ده اوس په حقیقت کې خدای پاک نور پوهې دی ښه الله بغیر د دغه نه پیدا کول کوي شي ښه وهي دخان او دغه اسمانونه لوګیو نو الله پاک هو اسمانونه پیدا کړ فقال لها
وللارض اتیا طوعا او کرها پس او فرمایل الله پاک لها دغه اسمانونو ته وللارض او دغه ځمکې ته الله فرمایل اتیا طوعا او کرها چې تاسو دواړه حاضر شئ په خوشحالۍ او کرها یا په زورو یعنی که غواړئ که نه غواړئ خو بس دا چې کوم شکل تاسو ته در کوم دا به در کومه اسمانونو لا او ځمکو لا او په دې کې چې کومې پیدې دي او په دې کې کوم صفتونه دي نو حاضر شئ الله پاک فرمایل اسمانونو ته ځمکو ته چې که په خوشحالۍ باندې یا که په زور باندې یې خو بس زما حکم ته به تیار یې او تاسو نه چې کوم کار اخلم هغه به تاسو کوئ قالتا نو دغه اسمانونو او ځمکو دواړو وویل دواړو چې کوم دی یو جواب ورکړو یعنی مطلب دا چې موږ د الله حکم ته تیار یو یعنی موږ انکار نه کوو قالتا او اسمانونو او ځمکو اتینا طائعين موږ حاضر یو تابعدار یعنی موږ بس تابعدار یو خدای پاک ستا حکم ته بعض علماء دا لیکلي ښه چې ځمکه هم دا جواب ورکړو اسمان هم دا جواب ورکړو څوک جواب یې ورکړو نو دا ځمکې د طرف نه بیت الله شریف وی جواب ورکړه او د اسمانونو د طرف نه بیت المعمور چې دا په اسمانونو کې هغه قبله ده د بیت الله شریف بالکل ته پاسه او روزانه او یا زره فرشتي دا غینا طوافونه کوي روزانه او چې چا یو پیر طواف وکړه کنه نو بیا قیامت پورې نمبر نه راځي دومره فرشتي دي نو د اسمانونو د طرف نه بیت المعمور چې وته وي هغه جواب ورکړو اتینا طائعين چې موږ تابعدار راغلی یو او موږ تابعدار یو فقضاهن 7 سماوات في يومين پس وګرځول الله پاک د اسمانونو او اسمانونو فی یومین په 2 ورځو کې نو څلور ورځې مخکې وي او دا 2 دا شوي که نه نو الله پاک دا وګرځول او اسمانونه او پورا برابر کړو واوحى في كل سماء امرها او حکم کو الله پاک ملائکو ته په هر یو اسمان کې امرها د هغه مناسب حکمونه په هر اسمان کې فرشتي دي کنه د هر اسمان مطابق حکمونه الله پاک وکړو تا چې دا بکوي دا بکوي وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا الله فرمایي ما کولې کړې اسمان دا نږدې اسمان وزينا السماء الدنيا اما کولې کړې مزین کړې دا اسمان نږدې دا وړاندې اسمان یادي الله ودا ما کولې کړې بمصابيح پچراغونو یعنی پستور سره پستور باندې الله دا کولې کړې نو د دې مطلب دا نه دی چې لا ستوري پکې ګینه ګن نه دي په اسمان کې دا ستوري خو ته لاندې دي خو اسمان په خپل ښکاریږي او الله فرمایي وحفظا او ما حفاظت کړی دی اسمانونو په حفاظت کولو سره الله دې اسمانونو محفوظ دي او پیریان او شیطانان دې ته اوس خطې نشي کني په لمبو باندې په ستورو باندې په لمبو باندې ولي الله ما دې حفاظت کړی دی ذالک تقدیر العزیز العلیم الله ودا تقدیر العزیز دا اندازې دي دا هغه ذات او چې غالب دی العلیم او علم والده الله دې ما په خپل اندازو باندې په خپل فیصلو مطابق دا پیدا کړی دي د خپل ارادو مطابق فاین اعرضوا فکجتدو اعراض کی دوی مخ ګرځي د قران دعوت نه مني دا کافران او دا مشرکان او نافرمان خلق فقل فاستودوا يا انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فاستودوا چې ما يرولي تاسو ان ما خبر کړی او مې راولای صاعقه ناغفه عذابنا مثل صاعقه عاد وثمود پشان د راغفه عذابونو د عادیانو او د سمودیانو چې قران کنه منه د قران نظام نه منه نو چې څنګه عادیانو باندې په سمودیانو باندې عذابونه راغلي وو نو دا چې الله پاک پتا څنګه وایي راوستي شي اذ جاءتهم الرسل فاغه وخت چې راتل کړو دغه عادیانو او سمودیانو ته پیغمبرانو ته راغلي من بین ایدیهم ومن خلفهم
د دوی مخې ته د دوی شاته یعنی وړاندې وروستو په دوی کې پیغمبران راغلو مخکې پکې راغلي وو عادیانو ته او ثمودیانو ته وروسته هم پکې بیا راغلو ډېر پیغمبران پکې الله را لېږلي خو مشهور پکې دغه دوه پیغمبران دي هود علیه السلام او صالح علیه السلام نو الله فرمایي چې دوی ته ووایه چې ما په د عادیانو او د ثمودیانو په شانتې عذابونه به باندې ګورې راشي او هغه پیغمبرانو هغوی ته حالات ذکر کړو من بین ایدیهم وړاندې حالات د ماضي ومن خلفهم او د رستوني د مستقبل چې پر روانه زمانه کې به د باندې ورې یعنی حالات راشي عذابونه به د باندې راشي او دا حکم ورته کړو الله تعبدوا الا الله دا چې تاسو عبادت مکوئ د هیچ چا سوا د الله نه قالوا نه هغوی ویلو لو شاء ربنا کچته اراده کړې وې زمونږ ربو د پیغمبرانو را لېږلو هغه عادیانو دا خبره کړې وه ثمودیانو وی که خدای پاک پیغمبران را لېږلی که نه نو ملایکې به یې را لېږلی وې که نه لانزل ملایکة خامخا نازل کړی به وه الله پاک ملایکې او یې مونږ تاسو نه منو تاسو زمونږ په شانتې انسانان یې فانا بما ارسلتم به کافرون پس بېشکه مونږه په هغې احکاماتو او په هغې وحي چې تاسو په هغې سره را لېږلي شوي یې مونږ په هغې انکار کوو د هغې نه کفر کوو او مونږ هغه نه منو فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق پس هر چې عادیانو الله پاک وی د هود علیه السلام قوم فاستكبروا په داوی تکبر کړو په الارض پس مکه کې بغیر الحق پنا حق ځان لوی ګڼه د الله حکمرانی ته تیار نه وو وقالوا هو ویلو من اشد منا قوه چې څوک زیات مضبوط کې دی شي زمونږ نه په قوت کې یعنی زمونږ نه په قوت کې په طاقت د بدن کې او د مال وی زمونږ څوک مضبوط وي نشته لوی وکړه نو الله تعالی فرمایي چې کومه کړو کنه هغه الله پاک چې دوی پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې پیدا کړی دي نو هغه ګوره په قوت کې د دوی نه مضبوط دی اولم يروا ان الله الذي خلقهم آیا دوی ته معلومه نه وه چې بېشکه هغه الله پاک چې دوی پیدا کړي دي هو اشد منهم قوه هغه زیات مضبوط دی د دوی نه په قوتونو کې وکانو بآیاتنا یجحدون او دوی چې زما د آیاتونو زما د احکاماتو نه انکار کو فارسلنا علیهم ریحا صرصرا پس الله فرمای ما را لېږلي په هغوی باندې ریحا سیلی صرصرا تیزا الله ما په تیزه سیلی راولېږله صرصر سوریر چې کوم دی اصل کې اواز ته وي داسې سیلی چې اوازونه به یې کول یا صرصر دا د سر چې کوم دی یخوالي ته ویلی کېږي نو یخه سیلی پرې راله اوازونه یې کول او یخه سیلی پرې راله په عادیانو 7 لیال و 8 ایام اوه شپې وه او اته چې کوم دی ورځې وه د یو شورو نه د بلې شورو پورې د وړکي اختر د میاشت په آخر کې فارسلنا علیهم ریحا صرصرا پس الله یې ما رالېږلي او په هغوی باندې سیلۍ تیزه فی ایام نحسات په هغې ورځو سپېرو کې چې هغه ورځې سپېرې وي د هغوی دپاره ګورې ښه هسې ګورې ورځې شپې ګورې سپېرې نه وي دا بعضې خلک وي که نه کډه پکې نه وړو واده پکې نه کوو نو سپېره ګورې په ورځو کې نشته هغه د مونږ د خپل عمل د وجې نه په مونږ باندې بیا سپېرې شي نو په دوی باندې سپېرې وي که نه د دوی د بدعملۍ د وجې نه او د شرک او د کفر د وجې نه الله یې ما پسې ډېر راولېږله لنذیقهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا د پاره چې مونږ وسکو په دوی باندې عذاب د رسوایۍ په ژوندون د دنیا کې په دنیا کې رسوا شي ولعذاب الآخرة اخزا او خامخا عذاب د آخرت اخزا هغه ډېر رسوا کوونکی او هغوی لره هغه ډېر چې کوم دی د رسوایۍ او د هغوی دپاره د آخرت هغه عذاب به ډېر د رسوایي ولعذاب الآخرة اخزا خامخا عذاب د آخرت هغه ډېر رسوا کوونکی دی دوی لره او ډېر د رسوایي به وي وهم لا ینصرون او د دوی به امداد نه کړی کېږي نو دا خو د عادیانو خبره شوله او چې ثمودیانو د صالح علیه السلام قوم واما ثمود هر چې ثمودیانو فهدیناهم الله یې ما هغوی ته هدایت کړی یعنې ما ورته لاره ښولې وې د هدایت فاستحبوا العمى علی الهدى پس هغوی غوره کړی او ګمراهي
په هدایت باندې هغه ډونواله او گمراهي غوړه کړه فاخذتهم صاعقه العذاب الهون پس رانی ولو هغه لرا صاعقه العذاب هغه صح عذاب هغه خطرناک عذاب صح عذاب الهون لذلت هغه عذاب باغوی باندې راغی هغه زلزلہ پیراله چغم په وهله شلا وډونه و چاودل بما كانوا يكسبون په سبب د هغه چې دوی کوم عملونه کول شرک کو ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او خلاصې ورکړ نجات ورکړو الله پاک وي مونږه هغه که خلکو ته چې ایمان راوړو وكانوا يتقون او هغه چې هغه پرهیزګاری کوله چې چا ځان بچو د گمراهونه او متقیان صالح علیہ السلام او داغه مرګري الله پاک ما هغه خلاصې ورکړو صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون دی رکوع مبارک کی اللہ پاک دعوت الى القرآن قرآن کریم طرف اللہ پاک رابلل چاہا پا حقیقت کی توحید تا دا اللہ پاک حکمرانی تا او دا غی منلو تا خلق رابلل دی او تذکیر بما بعد الموت چی دا مرگ نپس اللہ پاک اگر حالات را یادی نو الله پاک دعوت الى القرآن ورکی رابل القرآن تا او توحید تا خلق رابلی دا الله پاک حکمرانی منلو تا نو الله تعالی فرمائی چی دا الله دا دشمنان چی دا الله پاک دا نظام نمانی کافران دا براجم کرشی او نافرمان خلقو دوزخ تا ان دا غي حساب کتاب میدان دا غي نه پس بیا چې کوم دی دوزخ ته بولې کیږي نو دا خلک په ډلې وي د مجرمانو لکه دا د هندوانو ډله دا د يهوديانو ډله د عیسایانو ډله نو مختلفې ډلې به وي او دا ټول به الته کې جمع کی بیا په یړ باندې دوزخ ته کوم دی داخل کی نو دا کله چې غاڼه وي بعضې خلک په غاڼه کې ډېر مخکې لاړ شي او ډېر وروسته پکې پاتې شي نو کله هغه مخکیني خلک ورته ودرېږي چې لکه تاسو ودرېږئ چې دا نور راپسې راورسېږي نو دغه شان د دوی سره به هم دا کار کېږي یو ډله به روانه وي هغه به هلته کې روکاو کي وبه یې درېږي بیا بله ډله راورسېږي بیا بله او ټول به دوزخ ته چې کوم دی داخل کړی شي او تر دې چې دوی هلته کې راشي او په دغه حساب کتاب په دې میدان کې به په دوی باندې خپل غوږونه دا به کوم دی ګواهي کوي چې په دې غوږونو باندې څه اورېدلي وو خپلې سترګې به دا په ګواهي کوي چې په دې سترګو باندې دوی څه ته کتلي وو ناجایز ته او که جایز ته او د دوی دا سرمنې دا به په دوی باندې وی ګواهي کوي او دارنګې شرمګاهونه د انسانانو چې په ګناهونو کې استعمال شوي نو به دوی په دې اعمالو باندې به دا ګواهي کوي ځکه دوی به چې کوم دی انکار وکړي کله به دوی انکار کوي چې کېدای شي په انکار کولو سره مونږ خلاص شو او کله به اقرار کوي نو چې کله دوی انکار وکړي نو الله پاک به دوی دا ژبې بندې کړي او د دوی دا غوږونه دا سترګې دا اندامونه په دوی باندې گواهی کوي
نو دوی بیا د خپلو سرمنو ته وایي او د خپلو اندامونو ته چې تاسو چې کوم دی په موږ باندې ولې ګواهي کوئ، مونږ خو تاسو بچ کولی، مونږ خو دروغ وی خو تاسو چې بچ شئ د عذاب نه که نه. نو هغوی به ورته وایي چې بس هغه الله پاک چې دا ټول حیوانات او دا انسانان ګویا نه کړي دي، نو هغه الله پاک بس مونږ ګویا نه کړو نو، او هغه الله پاک تاسو پیدا کړي په اول ځل باندې، نو بس مونږ الله پاک ګویا نه کړي او زموږ په دې کې اختیار نشته. ځکه الله پاک قدرتونو والا دی چې څنګه الله پاک دې جبې له دا طاقت ورکړی دی چې خبرې کوي، نو دا رنګې الله پاک دې غوږونو هم دا طاقت ورکوي شي که نه چې غوږونه هم بیا خبرې وکړي، دا سترګې هم بیا خبرې وکړي، او دا اندامونه دا سرمن هم بیا خبرې وکړي که نه. او الله تعالی به ورته فرمایي چې ای خلکو تاسو ګناهونو په ټیم کې کله به دیوال شاته پټېدلی او کله به پسه کې پټېدلی، نو د هغې نه خو خلکو نه خو ځان پټوی شو، لیکن تاسو د خپلو غوږونو نه د خپلو سترګو نه د خپلو سرمنو نه ځان پټوی شو، تاسو خو ځان د هغې نه پټوی نه شو. نو ځکه دا اوس په تاسو باندې یعنې ګواهي کې د خپل اندامونه سړی خو ځان د خپل اندام نه پټوی خو نه شي که نه. او الله پاک ورته وفرمایي چې اصل کې تاسو دا ګمان نه و چې الله پاک ته ګینې علم نشته ستاسو د اعمالو، او دغه ګمان تاسو چې کوم دی تباه کړی او دې ځای ته چې کوم دی دوزخ ته راورسېدلی. نو الله تعالی فرمایي ویوم یحشر اعداء الله الی النار، او په هغې ورځ باندې چې جمع کړی به شي د الله دا دشمنان الی النار اور ته، یعنې دا هغې کوم ځای کې را جمع کوي حساب کتاب کوي، نو اول به یې هلته کې را جمع کوي، بیا دې دپاره چې دې ځای نه بیا اور ته چې کوم دی بوځي او دوزخ ته یې بوځي. فهم یوزعون، پس دغه خلک به د الله دا دشمنان به بندولی کېږي، یعنې هغه اول کسان به بند کړی شي چې ودرېږئ چې دا نور را پسې را ورسي، ډېره ګڼه به وي که نه، چې په یړ باندې بیا دوزخ ته داخل کړی شي. حتی اذا ما جاؤوها، تر دې چې دوی راشي دغې اور ته، یعنې دغه حساب کتاب دغې میدان ته هغې ته حاضر شي، نو بیا به دوی کله که انکار به کوي چې موږ ګناهونه نه و کړي، نو دا ژبې به الله پاک په دې باندې مهر به ولګوي او غوږونه به یې ګواهي کوي. شهد علیهم سمعهم وابصارهم، نو ګواهي به کوي په دوی باندې غوږونه د دوی او سترګې د دوی، وجلودهم او دا سرمنې د دوی، بما كانوا يعملون، په هغې چې دوی کوم عملونه کوله. وقالوا لجلودهم، دوی به وایي خپلو سرمنو ته د خپلو اندامونو ته، لما شهدتم علینا، تاسو ولې ګواهي کړې ده او ګواهي ولې وکړه په مونږ باندې، مونږ خو تاسو بچ کولی، لکه بیا خو دا اندامونه په عذاب کې وي که نه، نو ولې به مونږ باندې ګواهي کوئ. قالو هغوی به ورته وایي هغه سرمنې اندامونه به ورته وایي انطقنا الله الذي انطق كل شیء، چې ګویا نه کړي یو مونږه د خبرو طاقت راکړه مونږ ته هغې الله چې هغه د خبرو طاقت ورکړی کل شی د ټولو شیزونو ته، د حیواناتو انسانانو ته، او دا حیوانات هم د یو بل سره خبرې کوي که نه، دا ځناور او انسانان هم، نو هغې الله پاک یعنې مونږ طاقت راکړو. وهو خلقکم اول مره، او هغې الله پاک تاسو پیدا کړی په اول ځل باندې. وإلیه ترجعون، او خاص هغې الله ته به تاسو واپس کړی کېږئ. الله پاک فرمایي چې په اول ځل ما پیدا کړي یې، دوباره هم بیا پیدا کوی شم، ښه بچ کېدی نه شئ. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم، او الله فرمایي چې نه وای تاسو چې تستترون چې تاسو یعنې ځان پټوو د دې نه ان يشهد عليكم سمعكم، چې ګواهي به بیا کوي په تاسو باندې ستاسو را غوږونه، ولا ابصاركم، او تاسو یعنې ځان هم نشه پټولی د دې نه چې ګواهي د باندې دا سترګې وکړي، ولا جلودکم، او ځان هم نشه پټولی د دې خبرې نه چې دا سرمنې د باندې بیا ګواهي به کوي. نو الله تعالی فرمایي تاسو به ځان پټو را پټو د خلکو نه چې کله ګناهونه به کول، خو ځان خو تاسو د خپلو اندامونو نه د خپلو غوږونو نه خو ځان پټوی نه شئ که نه.
ولكن ظننتم لیکن تاسو دا ګمانونه کړیو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون چې بشکره الله تعالی علم نه لري د هغه ډیرو چې تاسو کوم عملونه کوئ نو تاسو چې الله تعالی دې پته نشته تاسو دا ګمانو ځکه خو تاسو ګناهونه کول کنه وذالکم ظنکم الذی ظننتم او دا تاسو توام تاسو هغه ګمان دی هغه ګمان چې تاسو ګمانونه کړی په خپل پروردګار باندې نو دا ګمان دا هغه ګمان دی چې اردا کوم چې تاسو هلاک کړی فاصبحتم من الخاسرین پر وګرځیدل تاسو تاوانیانو نه دغه ګمان د وجنه چې غافل وای تاسو یو قسم دا ګمان کوئ لکه خو یو شاعر وی کنه وی العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود ودا عمر ګره کمیږي او ګناهونه ګره وخت وخت سیوا کیږي انسان عمر چې کوم دی کمیږي مرګ ته روان دی کنه او ګره ګناهونه سیوا کوي وخت وخت او دا د انسان دا کمزوري خدای پاک معاف کوي چې کله دې توبه وباسي خدای بیا واپس کیږي او دوباره بیا ګناه کوي هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود وی آیا یو سړی د یوې ګناه نه قدر له انکار کوي شي چې د خپل اندامونه په د باندې گواهی کوي کنه نو ته به د یوې ګناه نه بیا انکار وکړي والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقلیلها وعن الممات يحيد او دا انسان نه دی چې څوک د تاسو کی کنه چې تاسو عمر دی نو دې دغه کمواله غواړي خواهش دی ښه ما د خلک دروغ هم وي کنه 500 کال ير دی وي د 400 کال ما نو د مرله چې کوم دی ډډه کوي او بل طرف ته اند ګناهونه چې کوم دی پرهیز نه کوي دارنګ بل یو شاعر وی ولا ترجي فعل الخير منك الى غد لعل غدا ياتي وانت فقيد وی د نیکو کولو دغه مګه چې سبب او کما بلر به رستو کوي مو وی چې نیکي به سبب او کما بلر به کما دغه کې دي چې سبا راشي او بیا ته نه کې دي چې ته وفات شوه نو په نیکو جوړان دیواله او د ګناهونو نه منع کېدل پکار دي ها الله دې موږ نصیب کړي فإن يصبروا پس کجا دا کافران بیا صبر کوي یعنی که پریادونه نه کوي ارته کې بیا چې سورې نه وایي نو بیا هم په دوزخ کې وي دنیا کې خدا چل لیکنه که دنیا کې انسان صبر کوي کنه نو بیا ته تکلیف نه اګه به صبرې کوي نو بیا ته تکلیف وي او الله کې خو څوک صبر کوي او که صبر نه کوي بس په تکلیف کې وي ګناګار خلک پاین یصبروا پر کجا دوی صبر کوي په عذاب باندې او چغي سوري نه وهي الله وی په دې باندې بیا بچ کیږي نه فنا ومسوا لهم پس اور د دوزخ سره هغه ځای د اوسېدو دی د دوی وان یستعتبوا فما هم من المعتبین او که چته دوی طلب د واپسې وکي دنیا ته دوی مطالبه کوي چې خدای پاک موږ دنیا ته واپس بوزي فما هم من المعتبین پس نه به دوی واپس کړي شي وي واپسی بیا نشته دی ها واپس کیږي بنا او الله تعالی فرمایي چې دا کم خلک چې دی کنه چې د شیطان اوري او په خپل اختیار سره ګناهونو ته منډي وي کنه الله وی شیطانان په دې باندې مسلط کړی دي شیطانان له الله په دې باندې بیا طاقت ورکړي دي د شیطان په لاس کې بیاي نو بعد هغه مخ کې چې کوم ګناهونه کړی هغه مو تخولي کوي شاته پس نورم بیا کوي هغه مو تخولي کوي ماضی او مستقبل بدغه دا خولي کوي تیر شوي حالات او رستونی حالات داسې دي او دا چل بوشي اما په دې باندې الله غا حکم هغه اډر د عذاب د نور قومونو سره کم قومونه چې په خاطر شوي دي په انسانانو کې په پیریانو کې نافرمانه خلک نو دوی بس دا غوي مرګري شي او د دوزخ هغه فیصله د دوی په حق کې چې کوم دی هغه نافذ شي
وقیضنا لهم قرناء الله فرمای ما مسلط کړی دي او ما طاقت ور کړی دی په دوی باندې دوی هغه مرګرو ته قرناء دوی هغه مرګري یعنی هغه شیطانان چې سره د شیطان په رواني کنه او د شیطان خوشاله ول ارواح کوي نو بس شیطان بیا مرګري شي نو الله پاک بیا شیطان هغه لما طاقت بیا ور کړی دی بس بیا د ځان مرګري کوي او بد عمله او ته کوم خپلې کوي فزینوا لهم ما بین ایدیهم پس هغه خولي کړی دي د دوی لپاره هغه چې دوی مخې ته دي وما خلفهم هغه چې دوی شاته یعنی کوړان دې ګناهونه یې کروستو کم ګناهونه دارنګ دنیا او ته خولي کوي او شاته چې کوم آخرت را روان دي هغه مو ته خولي کوي اول خو دوی مړه آخرت ته نه دوباره ژوندون وي نشته او وي کپرس که دوباره ژوندون ووم شي کنه شیطان ته دا خبره کوي مړه بیا به ته په مزو کې یا ته به خوشاله وي څنګه چې په دنیا کې وي په مزو کې وحق عليهم القول في او ثابت شي او لازم شي په دوی باندې القول او حکم د عذاب في فاغ ډلو کې قد خلت من قبلهم چاغه تیر شوی دي مخکې د دوی نه من الجن والانس د پیریانو د انسانانو ان څنګه چې په خواني قومونه پیریانو کې انسانانو کې لا فرمانه تیر شوی دي او د الله د عذاب فیصله پېښ شوی ده نو بس دوی باغې کې بیا مرګري شي باغې پارټي کې هغه مرګرو کې دوی مو سره شامل شي انهم كانوا خاسرين بشک ابو تاوانيانو نو چې څنګه په خواني الله پاک هغه تاوانيانو خساره کړی دا نو دارنګ دا وسنیم چې شیطان بچا باندې مسلط شي او د شیطان خبره مني او د رحمان خبره نه مني حالانکه الله پاک له اختیار ورکړی دی نو دې بیا په خساره کې نو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن دي رکوکم بس دعوت الى القرآن دعوت الى التوحید او د مرنه پس الله پاک حالات ذکر کوي کافرانو بدا کوشش هم کوه خپل مرګورو ته وی دې قرآن ته وګ مګ دی لکه قرآن کریم خو په خلکو اثر دی کنه نو دوی وی لکه بده کې شور کوي ها چې بیا تلاوت وکي کنه او خلکو ته دا دین بیانې کنه نو بده کې وی شور کوي په دې طریقې تر کې دي شي خلک وانوري کنيګو قرآن کریم خو په خلکو وی اثر دی بیا په دې ځان له یو پارټي تیار کی ځان له یو جماعت تیار کی وسم دا طریقه دا غوړې ښا دا نه فرمانو خلکو چې څوک حق پرستی دا خبره ته وګ نګدي په دې سملې کې موږ کړه کړه فکر کیږي ها یو عالم په خبره کوي کنه دا نور د خلکو چې کوم دا ایستبیست لګلی خپل لیډران چوته وي نو اکثر دوی شور جوړ کی د دین چې خبره کوي کنه نو په علماء باندې چې شروع کی او ډیسکونه ډبي او ګډېدل شروع کی ها او کمک له بیو کوپانې خزي هغه هم پکې لګلی دي کنه نو هغه هډیر بیا ډېر مخکې کیږي نو په دې طریقې سره موږ چې کوم دی غالب شو الله پاک وی چې اول خو په دنیا کې هم غالب کېدی نشي ها په هر مورچه کې ته عالم ناشته ان شاء الله او طلبه د ناشتي او د دین ملګرتیا کوونکي مسلمانان د ناشتي په آرام کېږي بنا او په آخرت کې الله پاک فرمایي سخت عذاب به ورکوما د دوی د اعمالو د وجنه چې د قرآن نه خلق منع کوي د قرآن د نظام نه خلق منع کوي وقال الذين كفروا كافرون ولا تسمعوا لهذا القرآن وقد مغدي دي قرآن تا وقت مغدي تابعداري مکوي چې څوک وانوري کني بیا خو د خپل ځان لپاره تیاری وي والغوا فيه او شور کوي پدې کې نو دوی به کله شپېلي وهل او کله به لاسونه پړه کول لکه اوسم ډیسکونه بجاوي اسوک سکی دا به یو مقابله شروع د حق او د باطل کنه او دار چې خپل خوخه ده چې د حق مرګ کېږي او د باطل لعلکم تغلبون شاید چې تاسو به غالب شئ په دې طریقې سره نو دا به یو بل دا خبره کوله فنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا فخامخا من بوسكو كافرون تسخ عذاب وننجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون او خامخا من بدلی ورکو دوی دا سخ او خراب بدلی د هغه كانوا يعملون چې دوی بکوله دوی چې کوم خراب او سخ یعنی بد اعمال به کول
الله تعالی فرمایي چې دوی د بدو اعمالو هغه سخت عذابونه چې کوم دی میلاو شي او دا سخت عذابونه به ورته وي ذلک جزاء اعداء الله النار الله فرمایي دا سخت عذابونه دا سزا او بدله ده د الله د دشمنانو دغه بدله ده نو په آخرت کې النار چغه اور دی د دوزخ لهم فيها دار الخلد د دې دوزخیانو لپاره به او د کافرانو لپاره په دې دوزخ کې دار الخلد هغه کور د همیشوالي وي همیشه کافران به په دوزخ کې وي او ګناهګار مسلمان هغه د الله خوښه ده نو کوم پورې چې ساتي نو که 2000 کال پکې ساتي او که 1 کروڑ کارونه پکې ساتي چې د دین مخالفت کړي او د علماء مرګتیا نه کوي د دین د حق پرستو هذا الله خوښه ده جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون بدله ورکړی کېږي دوی د بدله د هغې چې دوی زما د آیاتونو او احکاماتو نه انکار کو وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس دا کافران بیا به په دوزخ کې وي خدای پاک موږ ته خپل لیډران وښایي چې موږ ته په ګمراهۍ باندې راړولو که پیریانو کې انسانانو خو هغه موږ ته وښایي چې د خپل لاندې مایدې کوسه په دې طریقې به خپل اړه چې کوم دی دغه کوي چې ذلیل شي دې ظالمانو خو موږ ګمراه کړي وو نو بیا به دا خبره کوي خو د اوس نه پیژني نه وقال الذين كفروا وكافران ودوزخ بوي ربنا اذا من غربا ارنا الذين اضلنا توخى يمونت اغا دو قسم خلق اضلنا چې موږ گمراه کړیو من الجن والانس چغه پیریان یو انسانان په پیریانو کې کوم لیډران دي که په انسانانو کې دي پیریانو کې لیډر څوک دی ابلیس ته کنه او دارنګ په انسانانو کې دا لیډران نو دا مونږ ته خدای پاک وښیه چې دا خپې پې کېدو اوس نجعلهما تحت اقدامنا چې مونږ وګرځو دغه دوه قسمه خلک تحت اقدامنا لاندې د خپلو قدمونو د خپلو قدمونو د لاندې اوس میده کړو اوس ذلیله یې کړو لیکونا من الاسفلین لپاره دي چې شي دوی د لاندو خلکو نه چې دا لاندې شي او د ټولو نه لاندې په دوزخ کې دا خپې پې کېدو خدا خبر بیا بیان شوی ده چې په دې باندې دوی خلافیږي نه هغه لیډران به په عذابونو کې او دوی به په عذابونو کې او الله تعالی فرمایي یو هغه مؤمنان دي چې دړنه دا وایي چې زمونږ رب الله دی زمونږ حاکم حکمران الله دی نظام به یو الله منم نو په پړه کې هم داسې وي په خلم دا وي او بیا په دې ټینګ وسیږم ته حق پرستو بیا مرګرتیا هم کوي د نیکانو خلکو د علماو د الله د نظام دا غیر پر خرچیم کوي جانی مالی نو چې کوم کامل مسلمانان دي الله پاک وی کنه په دین چلیږي نو بیا د مرګ په ټیم کې پرشتي نازلېږي هغه د خوشخبری ورکي په قبر کې مترازي چې د قبر نه راپاسي دغه ټیم کې ولا پرشتي راشي وي خپکیږي مخه یریږي ما بالکل او غمجن کېږي ما په بچو پسې او په خپل دنیا پسې او د جنت زیری قبول کړي او ورته وي ملائکه ورته وي او دا رنګ الله پاک مو ته فرمایي چې تاسو په دنیا کې هم زمرګره ومه او په آخرت کې الله پاک ورته خبره کوي چې تاسو په دنیا کې هم زمرګره ومه د دې وجه د حق پرستو خلکو او د نیکارو خلکو زړه ګوره مضبوطی کار څنګه حالات راشي کنه اګه الله یې تاسو مرګره یې مکنه په آخرت کې دې مرګره یې ما او پرشته مو ورته وي بعض ټیم کې خو پرشته د نیکانو خلکو سره خبرې وکي وي موږ ګوره تاسو مرګري یو او ورته خطا پورته کوم او د دنیا کامیابی نه کامیابی اصل شی نه دی اصل شی د آخرت کامیابی ده او دا رنګ پرشته ول د مرګ په ټیم کې وي او تاسو لپاره په دغه جنتونو کې بیا قسم نعمتونه دي او چې څه تمنا کوي هغه به ته کوم نه ملاويږي او دا به ټول من مستیای د الله غفور رحیم طرفنا من مستیا د الله من مانو ورسوم رلوی قدر دی ان الذين قالوا بشك اغا خلق چا ویلی وی پزړه کوم دا وی په خله باندې وی ربنا الله چې زمونږ رب الله دی دا الله حکمرانی مني دا الله قانون مني
د الله قانون مکمل نظام مني. ډېر خلک ځان د مسلمانان وي کنه، الله دې رحم وکړي. ته منځونه من کوي، روژې به هم نیسي، حجونه هم کوي، ولیکن چې کله د قانون خبره راشي نو بس بیا بل چا پسې منډې وي. نو دا کامل مسلمان نه دی ښه. که اسلام مکمل نظام نه مني دی، اسلام مکمل نظام دی، نو بیا خو کافر دی ښه. که ځان د مسلمان وي خو دا کافر دی. او که نه نظام یې مني خو بس بل چا پکې رواني نو سخت ګناهګار مسلمان دی. نو الله فرمایي چې څوک دا وایي چې زما رب الله دی ثم استقاموا او بیا په دې باندې ټینګ اوسېږي، د کربوړي په شان ټوپونه نه وي چې په کومه پارټۍ کې وته او په کوم ګروپ کې وته پیدې میلاویږي نو کله یو ته ټوپ کوي کله بل ته ټوپ کوي، داسې نه. ثم استقاموا بیا په دې باندې سیده پاتې شي، منافقت نه کوي، اخلاص نه کار اخلي، په دې ټینګ اوسېږي، اوړي نه. نو داسې خلک چې وي تتنزل علیهم الملائکه، نازلېږي راکوزېږي په هغوی باندې ملایکې د مرګ په ټایم کې او په قبر کې د مرګ نه چې دوباره جمدي شي، بلکې په دنیا کې هم چې کوم نیکانو خلکو سره کله کله فرشتې ګورې خبرې هم کوي او تسلي ورله ورکوي، څنګه چې شیطانان ملګرتیا کوي د غلطو خلکو. لکه مخکې تېر شو که نه نو ملایکې ګورې نیکانو خلکو سره کله کله خبرې وکړي، کله سره خبرې نه کوي، خو پړه کې ولا هغه مضبوطیا پیدا کړي د الله په حکم باندې، زړه مضبوط کوي او دعاګانې ورته کوي. نو ملایکې پې نازلېږي، ورته وایي الله تخافو، دا چې یریږئ تاسو ما د مرګ نه پس چې کوم حالات را روان دي وغیره وغیره، هغې نه یریږئ ما، ولا تحزنوا غمجن کېږئ ما چې تاسو مثال په طور بچي پاتې شو، کور د نه پاتې شو، دنیا د نه پاتې شو، د غمجن کېږه ما. او دارنګې په زندګۍ کې ورته دا تسلي ورکړي چې پروا مه کوه، د دین دپاره جنګېږي او د دین دپاره د مال خرچ کېږي. نو مطمئن وي ښه نیکان خلک. وابشروا بالجنه او ورته وایي زیری قبول کوي، بشارت د جنت زیری قبول کوي. الذي هغه جنت کنتم توعدون چې تاسو سره وعدې کړی کېدي. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره، او دا ورته وایي چې مونږ ستاسو ملګري یو په ژوندون د دنیا کې او په آخرت کې. په دنیا کې هم دا فرشتې د نیکانو خلکو امدادونه کوي کنه د الله په حکم سره، اړه وله مضبوطوي، اړه کې وله تسلي پیدا کوي، اړه کې ورته نیکې نیکې ارادې دعاګانې ورته کوي. ولکم فیها او ستاسو لپاره په دغه آخرت کې به او په دغه جنتونو کې ما تشتهي انفسکم، هغه نعمتونه وي چې غواړي ستاسو نفسونو، چې ستاسو نفسونه کم نعمتونه غواړي، کم شي ته هم بس ډکېږي نو هغه به ته میلاویږي. ولکم فیها ما تدعون او ستاسو لپاره به وي په دغه جنتونو کې ما تدعون، هغه چې تاسو رابلئ، چې څه رابلئ، څه تمنا کوئ، لړنه یو شی رابلئ او تمنا کوئ، ارمان کوي، ارزو کوي، نه به ته اوس میلاویږي. او دا به چا طرف نه میلمستیایي، دا د الله غفور الرحیم طرف نه نو چې الله د چا میلمستیا وکړي که نه دا وړه میلمستیا ده. نزلا من غفور الرحیم، په دې حال کې دا میلمستیا ده د هغې ذات طرف نه چې هغه بخونکی دی او رحم واله دی. صدق الله العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دې رکوع مبارک خلاصہ دعوت إلى القرآن او دعوت الى التوحید، دا الله پاک حکمرانی ته توحید طرف ته خلق را بلل او دا غیر لپاره تذکیر بآلاء الله، الله پاک نصیحت کی خپل نعمتونه را یادی چې دا نعمتونه باندې الله پاک ما کړی دي، شپه او ورځ او نور سپومې وغیره. د دې وجنه حکمرانی او توحید پر سره د یو الله منئ. او مخکې دا مضمون تیر شو
ان الذين قالوا ربنا الله چې څوک دا خبره مني درډنه او په ژبه باندې دا اقرار کوي چې زما حکمران او زما رب زما پرورش کوونکی الله دی او بیا په هغې باندې مستقیم پاتې شي د هغې پابندي وکړي منافقت پکې نه کوي نو بیا ملایکې هغوی باندې نازلېږي دنیا کې هم ملایکې د هغوی امدادونه کوي د الله په حکم سره او د مرګ په ټیم کې دوباره ژوندي کېدو په ټیم کې ملایکې بوله خوشخبریانې ورکوي نو اوس الله پاک دا بیان فرمایي چې یو انسان به دا محنت هم کوي چې نور خلک هم د الله پاک دین ته د الله پاک حکمرانۍ ته د الله قانون ته او د الله پاک نظام ته نور خلک هم راوبلي او د هغې لپاره محنت به کوي ملګري به پیدا کوي ځان له پارټي او جماعت په تیاری د دین د محنت لپاره چې د الله قانون د الله په ځمکه نافذ شي نو د دې وجه نه الله تعالی فرمایي چې څوک الله پاک طرف ته خلک رابلي او د الله قانون ته د الله دین ته او نیک عمل هم کوي او په دې باندې یعنی خوشحاله چې الحمدلله زه مسلمان یم الله پاک ماله یو نظام را کړی دی نو الله تعالی فرمایي چې د داسې کس نه بیا د بل چا وینا ښکلې کېدی شي چې څوک په خپل هم تابعدار وي نیک عمل هم کوي او د الله نظام ته د الله قانون ته خلک رابلي د هغه نه د بل چا وینا یعنې ښکلې نشي کېدی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله چې څوک الله پاک ته رابلل کوي نو هغه څوک چې الله پاک ته رابلل کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق د الله دین ته رابلو د دې وجه نه حسن رحمت الله علیه چې کله دا آیت په هغه ولوستو نو هغه به فرمایل چې دا ممن دعا الى الله دا هغه څوک چې الله ته خلق رابلي اول نمبر خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه فرمایل به هذا رسول الله هذا حبیب الله هذا ولی الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا والله احب اهل الارض الى الله چې دا خلق دین ته رابلي دا د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم دی چې هغه دا محنتونه کړي 30 کاله یو محنت یې کړی مکه مکرمه کې یو جماعت ځان نه تیار کړ او باقاعده بیا ریاستي او اسلامی حکومت بیا مدینه منوره کې قائم کړ چې دا الله ځمکه ده د الله نظام به پې چلیږي خلک یې رابلل او دارنګې چې څوک دین ته رابلل کوي که علما دي که مجاهدین دي که صوفیه کرام دي او که دعوت او تبلیغ کار کوونکي دي دا ټول چې کوم د الله دین ته خلک رابلي یا بانګونه څوک وي مؤذن د الله دین ته خلک رابلي که نه نو الله پاک فرمایي چې څوک دین طرف ته رابلل کوي که نه نو د هغه نه ښکلې وینا د بل چا نشي کېدی او بیا الله تعالی فرمایي چې په دې لاره کې به رکاوټونه راځي تکلیفونه به راځي چې ته دین ته خلک رابلي د الله قانون ته نو خلک به تا سره بیا مقابلې هم کوي څوک به کنځلې درته کوي څوک به ته سختې خبرې کوي مقابلې در سره کوي خو الله تعالی فرمایي چې یو خو هغه چې د سختۍ مقام او سختي کول پکاري بیا به سختي هم کوي بیا به جهاد هم کوي لیکن په عامو حالاتو کې الله پاک وي نرمي کوي په خپلې طریقې سره نو چې څوک په خپلې طریقې سره خلک رابلي او بل طرف ته څوک مقابلې کوي الله پاک وي دا برابر نه دي نو دې وجه نه چې څوک مقابلې کوي نو په خپلې طریقې سره هغه چې کوم دی جواب ورکوه او د الله دین ته رابله نو په هغه باندې به اثر وشي که ډېر یو سخت انساني که نه خو بیا په هغه باندې اثر کېږي نو ناڅاپه هغه به ستا ګرم دوست وګرځېږي بیا به هغه ستا ملګری بیا به هغه هم د دین کار کوي تا سره بیا په پارټۍ کې د دین په پارټۍ کې شامل دي نو سختي وي مه کوه الله تعالی وي دا خوش اخلاقي چې ده که نه دا هغې خلکو ته نصیب کېږي چې څوک پابندي کوي صبر کوي او د دین دپاره محنتونه کوي
او چې څوک د لوی برخې خاوند دي او د لوی خیر نو الله پاک کله خوش اخلاقی ورکي او چې کله انسان نه ان غوسه ورشي شیطان انسان ته چې غوسه ورولي وسوسه وتپي چې ګوره دې تا په خبرې کې او ته یې سن نه وای نو الله پاک فرمایي چې په داسې حالاتو کې بیا پناه غواړه په الله سره د شر د شیطان نه شیطان خدا غواړي چې دوه کسان په جنگ باندې شي نو د دې وجه نه یعنې چې څوک دین کار کوي او دین ته خلک رابلي نو هغه له خوش اخلاقي په کار ده چې په خپلې طریقې سره خلک رابلي که څوک سره سختي هم کوي دې سره نرمي کوي سبا له بیا په هغه باندې اثر وشي او یو خدا چې خلک ته چې په هغوی باندې بیا اثر نه کېږي لکه او شیطان دی د شیطان سره په خوش اخلاقۍ باندې کار نه کېږي د هغه سره بیا سختي کوي مقابله به یې کوي یا شیطانی خلک چې ستا د قانون د دین مقابلې د سره کوي هغه پوهین دي بیا له هغوی سره د سختۍ چې کوم حکم هم راغلی دی نو سختي په ځای کې بیا سختي کول نو الله تعالی فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او څوک زیات ښکلی کېدی شي په وینا کې ان چا وینا ښکلی کېدی شي د هغه چا نه دعا الى الله چې هغه رابلل کوي الله پاک طرف ته وعمل صالحا او عمل کوي ښکلی عمل هم پخپله کوي وقال انني من المسلمين او وای دی چې بېشکه زه د مسلمانانو نه یم او زه تابعدار یم د الله حکمرانۍ ته نو په دې باندې یعنې فخر هم کوي لویي پې نه کوي خو خوشحالېږي پې الحمدلله چې زه مسلمان یم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة او ندی برابر الحسنة الله فرمای برابر ندی الحسنة خپل دعوت په خپل طریقې سره دعوت ورکول چاته ولا السيئة او هغه خراب دعوت چې څوک په خراب طریقې سره دعوت چاته څوک ورکوي یا د خراب لارې وتخی الله پاک وي څوک د نیکۍ لاره ښیي څوک د بدۍ لاره ښیي دا ګوره برابر نه دي دارنګې حسنه د الله توحید او سیئه شرک ولا تستوي الحسنة ولا السیئه برابر نه دي توحید او نه شرک الله وي چې څوک د الله په توحید باندې چلیږي الله توحید مني د الله نظام مني او چې څوک د هغې شرک کوي مقابلې کوي دا ګوره برابر نه دي نو د دې وجه نه چې څوک الله طرف ته خلک رابلي که نه دا ډېر اوچت انسان دی ادفع بالتي هي احسن دفع کوه ای انسانه ای مخاطبه ای مسلمانه بالتي په هغه ښکلي طریقې سره هي احسن چې هغه زیاته ښکلي طریقه ده الله پاک وایي چې څوک د سره جهل کوي مقابلې د سره کوي او ضد کوي نو په ښکلي طریقې سره د هغه جواب کوه یعنې د علم په رڼا کې هغه جواب ورکوه معافي ورته کوه که سختي د سره وکړي نو که سړیتوب پکې که نه نو اثر به پې وشي نو بیا به ستا ملګری وي فاذا الذي بينك وبينه عداوة پس ناڅه په هغه کس چې ستا او د هغه په منځ کې عداوت وي دشمني وي نو چې تو سره خوش اخلاقي کوې که نه نو داسې کله په هغه باندې اثر وشي اکثر په هغې باندې اثر کېږي او بیا ستا ګرم ملګری وي کأنه ولی حمیم گویا کې دی ولی دوست دی حمیم ګرم او مخلص ګرم دوست یعنی مخلص دوست به د هغه نه جوړ شي چې ته خوش اخلاقي کوې نو هغه به ستا سره بیا په دین کې ملګری شي وما یلقاها الا الذین صبروا او نه ورکړی کېږي دا خوی مگر هغه خلکو دا چې چا کې صبري الله پاک وایي دا چې څوک خوش اخلاقي کوي او ښکلی خوی چلی او د دین ته خلک په نرمۍ سره په ښکلي طریقې سره په دلایلو سره هغه خلک رابلي چې کله د سختۍ موقع نه نو په ښکلي طریقې سره بیا رابلل په نرمۍ سره نو دا خوی الله پاک خاصو خلکو ته ورکوي وما یلقاها الا ذو حظ عظیم او نه ورکړی کېږي دا خوی مگر خاوند د لویې برخې ته لویې برخې والا او لوی خیر والا خلکو ته الله پاک دا خوی نصیب کوي او بعض خلک داسې چې په هغې باندې اثر نه کېږي لکه اوس شیطان شو که ته سره ډېر ښه کوي خو هغه تا سره ګورې ښه نه کوي یا شیطاني ملګري
چې څوک کفر ته د کفر نظام ته خلق را بړي اثر پې نه کېږي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ او که چېرته خامخا ضرور رسېږي تا ته د شیطان د طرف نزغونه څه وسوسه د غوسې کله کله شیطان سړی غوسه کوي که نه داسې خلکو په مقابله کې فاستعذ بالله پس پناه حاصله که په الله سره د شر د شیطان نه د شیطان د مرګورو نه یعنی بې ځایه غوسه په کار نه وي او چې کله په دین کې دا خبره راشي او اسلام ته وایي چې اوس غوسه وکړه اوس توره راواخله نو بیا به توره مو راخلي دا بیا بې صبري نه ده او دا بد اخلاقي بیا نه ده جهاد کول. انه هو السمیع العلیم بشک الله پاک خاص کر هغه اوریدونکی دی او علم والا دی. ومن آیاته الليل والنهار او بعض د الله پاک د قدرتونو نه شپه او ورځ دي څومره لوی چې کوم دی یعنې نښې دي. والشمس والقمر او نور او سپومۍ دي. نو الله تعالی فرمایي دا د الله پاک د قدرتونو نښې دي او دا د الله د وجود او د الله د توحید. نو داسې مه کوه چې په دغه کې مشغوله شي په نور او په سپومۍ په تحقیقاتو کې او بس د الله نه غافله شي. لکه اوس ډېر خلک د نور او د سپومۍ تحقیقات کوي او د سیارو خو خپل رب نه پیژني حالانکې دا خو نښې دي د الله د قدرتونو چې الله پې وپېژني. نو ډېر خلک ځان ته ساینسدانان وایي کم عقلان چې په دې کې تحقیقات کوي خو لیکن خپل رب یې ونه پېژنده. او ډېر خلک نور ته څوک سجدې کوي څوک سپومۍ ته کوي. الله وي سجده هغه کس ته کوه هغې ذات ته چې دا ټولې پیدا کړي دي. الله وي سجده ګورې ما ته کوه که عبادت کوي. او الله تعالی فرمایي که دا خلک تکبر کوي لویي کوي نو د الله به هېڅ پروا نشته ځکه چې هغه ملایکې چې هغه ډېرې مقربې دي اوچتې فرشتې دي هغه سهار او ماښام الله دپاره چې کوم تسبیحات وي د الله په عبادت کې مشغوله دي ستړي کېږي نه. نو الله وي زما عبادت کوونکي نور هم شته او که هېڅ څوک عبادت نه کوي د الله پې ګورې پروا هم نشته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس سجده مکوئ نور دا سجدې مکوئ نور معبود مګڼئ ولا للقمر او نسپومۍ ته واسجدوا لله الذي خلقهن او سجدې کوئ هغې الله ته چې دا پیدا کړي دي دا نښې پیدا کړي دي دا نور او سپومۍ او دا شپه ورځ هغې الله ته سجدې کوئ د هغه حکم ومنئ د هغه نظام. ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو خاص هغه عبادت کوئ یعنې که د عبادت کوئ نو صرف د یو الله بیا عبادت کوئ د بل چا حکم به سره نه منئ. فإن استكبروا پس که دوی تکبر کوي او لویي کوي الله وي که دوی لویي کوي او زما حکمرانی نه مني زما توحید نه مني نو هېڅ نقصان ما ته راکوی نه شي. فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنهار پس هغه فرشتې چې ستا د رب په نسبت باندې مرتبو واله دي او د الله په نسبت ډېرې لویې مرتبې لري نو هغه فرشتې یسبحون له باللیل والنهار پاکي بیانوي د الله دپاره شپه او ورځې یعنې همیشه دپاره د الله پاکي او د الله عبادت او د الله حکمونه د هغوی تیاري. نو چې فرشتې څومره مضبوط مخلوق دی چې هغه د الله عبادت کوي د الله حکم د تیاري نو انسانانو لم تابعداري پکار ده. وهم لا يسأمون او دغه فرشتې ستړي کېږي نه د الله د عبادت نه. او الله تعالی فرمایي چې زما د قدرتونو او د توحید نښې تاسو ته معلومې دي چې ګوره ته ځمکه اینې ای انسانه وچئ بوټي موټي پکې نه وي باران نازل شي الله پاک باران وکړي نو دا ځمکه هسې حرکت وکړي په دې بوټو سره یعنې بوټي راشنه شي او داسې د ځمکه راپورته شي او راشنه شي حالانکې وچه وه مړه وه نو الله تعالی فرمایي چې هغه الله پاک چې د ځمکه یې راشنه کړه نو هغه به دا مړي چې کوم دی بیا راجمدي کوي. او هغه الله قدرتونو والا دی چې د چا زړونه چې کوم دی مړه دي په تیارو د کفر سره او د ګناهونو سره
نو چې هغوی په سچ سره توبه وباسي او الله ته متوجي شي نو الله پاک بولا دا زړونه چې کوم دی سم راشنه کی او د ایمان غرنا او پکې الله ولا واچي الله پاک قدرتونو والا چې دا مړی را جمع دي کی نو چا دا زړونه چې مړ شي وي دي په ایمان سره تر تاسو کی دا الله قدرتونو والا دی. ومن آیاته انک تر الارض او بعد الله پاک د قدرتونو نه دا خبره ده چې بشک ته اے انسان د ازمکه ان خاشعتن وچا د ازمکه بالکل دباو یعنی وچوي او دوړته الوزي بوټي موټي پکې نه. فاذا انزلنا عليها الماء پس هغه وخت چې موږ نازل کو په دې باندې اوبو الله دې بارانو کما نو اهتزت دا ازمکه حرکتو کی یعنی په بوټو سره دا بوټي راشنه شي وربت او را پورته شي. ان الذي احياها بشک هغه الله تعالی چې لازمکه را جمع دی کړه لازمکه راشنه کړه نو هغه الله چې هغه چې دی لمحيي الموتى خامخا جمع دي کوون کې مړو لاره الله دا مړي هم بیا را جمع دي کوم ښا حساب کتاب بکو او دا مړ چې کوم دي زړونه دا را جمع دي کوي شم تر تاسو کوي شم ښا توبه وباسي. انه على كل شيء قدير بشک الله پاک بطول شذور باندې قدرت والا دی. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الله تعالی فرمایي چې کوم خلک زما په آیاتونو کې کوګواله کوي انکار دي کوي او شکونه به خلکو لره وباسي او غلط تعویلات کوي غلط مطلبونه بیانوي بعض خلک ځان د مسلمانانو وی کنه ولیکن د قران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. دي آیتونو مبارکو کې الله تعالی فرمای چې کوم خلک زما په آیاتونو کې الحاد کوي نو الله پاک وي هغه ما ته ښکاره دي ما ته معلوم دي او ما پټې دی وی نشي. الحاد ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وضع الكلام على غیر موضعه بس یو کلام هغه چې کوم دی بې ځایه چې کوم دی پیټ کول او دا غیا مطلب چې کوم دی غلط بیانول یا دا غي معنا چې کوم دی غلطه کوله هغه معنا چې کوم دی غلطه ول او غلطه کول او دا رنګ چې کوم دی دا غي آیاتونو په عقاید باندې او چې کوم احکام مونږ تخی پاغي صحیح نه چلیدل دا غي خلاف عقیده لرله دا غي خلاف عمل کول لا ټول پکې داخل دي او دا رنګ چې کوم دی څوک د آیاتونو په مقابله کې کافرانو بشپیلی وهله او لاسونه به پړ کول یا دا غي په مقابله کې خلک به پسندرو باندې مشغوله کو. امام قرطبي وی وینځي به ګډولې چې خلک قران ته وکې نه دي نو الله پاک فرمایي چې دا ورماته معلوم دي او بیا الله تعالی فرمایي چې کم کس دوزخ ته ورتاو کړي شي نو دې چې کوم دی غوړه دی او کنا یو انسان قیامت کې چې کوم دی هغه راشي او جنت ته ځي خپ امن کې بیا الله پاک فرمایي اعملوا ما شئتم الله پاک زورونه کوي چې کوي چې څه کوي نو کوي وي پته به ولګي. او بیا الله تعالی فرمایي چې څوک کفر کوي په دې ذکر او په دې قران کریم نو الله پاک دا ټول تباہ کیدونکي دي ادا بیوقوفان دي. لکه دا خدای کتاب دی چې لکتاب عزیز معزز کتاب دی او غالب کتاب دی او دا چې عزیز کتاب دی چې نادر کتاب دی یعنی دا چې کتاب ګوره بل نه ملاویږي ښا دې مثال ګوره نشته. او الله پاک فرمایي چې باطل ان شیطان چې کوم دی نه وړاندې راتلی شي نو د شاته راتلی شي او د شیطان نه محفوظ دی یعنی قران کریم چې با او دا وحی به نبی علیہ السلام ته کېدله نو دا غیر حفاظت لپاره فرشتي مقرر وي وړاندې او وروستو نو شیطان چې کوم دی هغه دې درات رانیږدې کېدی نشي
او لا یاتیه الباطل بل مطلب چې ادم ذکر کړی دی چې په دې کې دروغ نشته نه وړاندې نه وروستو نه په دې کې تبدیل نشته څوک تبدیل نشي کولی تناقض پکې نشته او دا رنګ چې کوم دی لا یاتیه الباطل من بین یدیه تفسیر تبری کې وی چې د وړاندې نه باطل دې ته راتلی نشي یعنی واضح تحریف په دې څوک کوي نشي ښکاره په ښکاره تحریف چې آیتونه بدل لا بدل کی او من خلفه هغه تحریف پټ پټ چې دې یعنی غلط مطلبونه بیان کی او په داسې شان سره چې خلکو ته هغه اصلي مطلب چې کوم دی هغه د خلکو نه پټ شي نو داسې نشي کېدی ټیک ده هغه خلک تحریفونه پکې کوي معنوي تحریفونه پکې کوي کوششونه کوي لیکن بل طرف ته علماء حق او هغه چې کوم دی د دین خادمان هغه خلکو ته صحیح مطلبونه چې کوم دی بیانوي او الله پاک فرمایي چې تنزيل من حکیم حمید دا نازل کړی شوی دی د هغه ذات ترمن هغه حکمتونه والي او هغه تعریفونه والي ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا بشک هغه خلق چې څوک الحاد کی څوک کوواله کوي الله فرمایي زما په آیاتونو کې شپېلې د دې په مقابله کې وحی لاسونه پړ کوي وغیرہ وغیرہ لا يخفون علينا الله فرمایي دا خلق نه پټيږي په ما باندې افمن يلقى في النار خير آیا پس هغه کس چې هغه ورتاو کړی شي په اور کې په دوزخ کې الله فرمایي چې هغه غوړه دی او داغه حالت بهتر دی امن یاتی آمنا یوم القیامه او کنه هغه کس چې هغه براشي جنت ته په داخلي کی په دې حال کې چې په امن کې به وي په ورځ د قیامت باندې الله پاک فرمایي چې دوزخی داغه حالت بهتري او کنه د جنتی کافر غوړه دی او کنه مسلمان اعملوا ما شئتم الله فرمایي کوي چې څه کوي اعملوا ما شئتم عمل کوي هغه چې تاسو خوښي نه زور نه دا غوري انه بما تعملون بصير بشک الله پاک په هغه چې تاسو عمل کوي نو الله پاک لیدون کې دی او عالم دی ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بشک هغه خلک چې کفر کړي دي انکار کړي دي د دې ذکر نه د دې نصیحت نه د دې قران نه هر کار چې دا نصیحت دوی ته راغلی دی او دوی دا غینه انکار وکړو قران کریم غوندي بهترین کتاب الله راولېګو او بیا هم ته دا غینه څوک انکار کوي نو الله فرمایي چې دغه خلک تبا کیدون کې دي دغه حمقا دي ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم چې کوم خلک کفر کوي نو الله پاک هغه هالکون هغه تبا کیدون کې دي یا هغه حمقا او احمقان دي وانه لکتاب عزیز او بشک دا قران کریم چې خامخا یو کتاب دی معزز او غالب او د دې مثال نشته لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ناراضی دی کتاب ته او دې ذکر ته باطل یعنی شیطان نه وړاندې طرف ته دنه او نه د شا طرف ته دی کتاب نه ان هر طرف نه دا محفوظ دی او حفاظت کیږي د شیطان د تبدیلاتو نه د تغیراتو نه محفوظ دی یا د باطل نه مراد دروغ دی باطل ناراضي نه د وړاندې طرف ته دی کتاب او نه د شا ته نه د هر طرف نه دی محفوظ دی دروغ پکې نشته خطا پکې نشته تحریف واضحه او تحریف خفیه پکې نشته تنزيل من حکیم حمید او دا نازل کړی شوی دی د هغه ذات طرف ځای حکمتون والي او تعریف کړی شوی دی او الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمای چې تا ته او تا مرګرو ته چې کوم تکلیفونه درکړی کیږي او تاسو تکذیب کیږي نو دا هر پیغمبر ته چې کوم دا مقابله هر پیغمبر شوی دی ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك نو ویل کیږي تا ته اے نبی علیہ السلام او دارنګ تا مرګرو ته چې کوم تکلیف تاسو کوي تکلیفونه درکې مگر هغه چې په تحقیق سره هغه ویلې شوی دی پیغمبرانو تستانه مخکې ان ربک لذو مغفرة وذو عقاب علیم بشکا پروردگار تا خامخا خاوند مغفرت د بخنه دی ان الله پاک تا ته بخنه کوي تا درجه اوچتي او تا د مرګرو بخنه کوي اچھا به ایمان راوړو وذو عقاب علیم او الله پاک خاوند دردناک عذاب دی د دشمنانو لپاره دردناک عذاب وي او د کافرانو بکره دا خبره کوله لکه چې کوم انسان بانی کوي کله یو بانا کوي کله بلا
دی به کله دا وی چې مونږ به دا خبره منلې وه چې ته خو عربي او کتاب ته په عجمۍ کې درکړی شوی وي نو بیا مونږ ستا کمالات بیا مونږ منلي چې او ته پیغمبر یې نو الله تعالی فرمایي که فرض که مونږ دا قرآن کریم په عجمۍ ژبه کې نازل کړی وي د عربۍ نه علاوه په بله ژبه کې نو الله پاک فرمایي که مونږ داسې کړی وي ځکه دوی به د دې اعجاز به الله چې کوم دی وي معلومیږي دوی به دا خبره کوله چې په بله ژبه کې وي نو الله تعالی فرمایي چې بیا به دوی باندې کولې بیا به وي چې کولاو په عربۍ کې د دې آیتونه ولې راغلي نه دي او دا په عربۍ کې ولې نه دي بیا به دا اعتراض کو چې ناشنا خبره ده قرآن خو چې کوم دی عجمي دی فصیح نه دی او په بله ژبه کې دی او پیغمبر دی چې کوم دی عربي دا څنګه چللی بیا به دا چې کوم دی باندې کولې او الله تعالی فرمایي دا قرآن کریم چې دی د مؤمنانو لپاره هدایت دی او شفا ده او چې څوک په ایمان نه راوړي نو دا قرآن کریم د هغوی په غوږونو کې هغه بوج دی یو قسم کونوالی دی په دوی باندې اثر نه کوي او دا قرآن کریم په دوی باندې هغه تیاره ده او شبهې د دوی پکې پیدا کېږي لکه دې مثال وي داسې دی چې خاپیرک چې کوم دی اوس هغه ته نقصان دی په سترګو کې نقصان دی نو هغه نور ته ټینګېدی نه شي د شپې راوځي د ورځې ګرځېدی نه شي لیکن د خاپیرک چې هغه د نور د رڼا نه پیدا نشي حاصلولی نو په دې کې نور ته څه ګناه خو نشته نو دا رنګ دوی چې کوم دی ړانده دي د قرآن کریم په هدایت کې څه شک او شبهه نشته ځکه خو شاعر هم وایي که نه گر نه بیند بروز شب پرای چشم چشمه آفتاب را چگونه وایي که د ورځې دا خاپیرک او د خاپیرک په شانتې سترګو والا د نور دا سترګه نینی نو د نور سترګې ته څه ګناه ده او الله پاک فرمایي اولئک ینادون من مکان بعید د دې یو مطلب دا دی چې په قیامت کې به دوی ته اوازونه کړی کېږي د لرې ځای نه او قبیح نومونه به دوی ته ویلی کېږي چې ای غله او ای ډاکو او ای کافره او د لر نه به ورته اواز کېږي او یا دا چې اولئک ینادون من مکان بعید مطلب دا دی چې په دوی باندې اثر نه کوي د دې مثال داسې دی لکه څوک چاته د لر نه چغې وي نو اول خو هغه اوري نه که وایي اوري نو په مطلب پوره نه پوهېږي نو الله پاک فرمایي چې دوی دارنګه د قرآن نه پیدا نه حاصلوي ولو جعلناه قرآنا اعجميا الله فرمایي که چې ما ګرځولی وي دا ذکر او دا نصیحت والا کتاب دا مې ګرځولی وي قرآنا اعجمیا قرآن په عجمۍ ژبه کې غیر فصیح وي او عجمي وي لقالوا خامخا دوی به ویلی وي لولا فصلت آیاتو چې ولې بیان کړي شوي نه دي د دې دا آیاتونه په عربۍ ژبه کې کلاو بیان شوي ولې نه دي او دا خبره به یې کوله اعجمي و عربي چې آیا دا قرآن او دا کتاب خو اعجمي دی غیر فصیح دی او په عربۍ کې نه دی و عربي او دا پیغمبر خو عربي دی او دا رنګ دا کوم قوم ته چې دی را لېږلی شوی دی دا خو عربیان دي مونږ خو عربیان یو نو دا څنګه چللی قل وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو للذین آمنوا هدى وشفاء دا قرآن کریم دا هغې خلکو د پاسه چې ایمان راوړ دا هغو دپاره عظیم الشان هدایت دی او شفا ده هم روحاني هم جسماني والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عما او هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو دا قرآن کریم دا هغوی په غوږونو کې وقرن دا هغه بوج دی دا هغه کونوالی دی دوی ته فایده نشي حاصلولی وهو علیهم عما او دا قرآن کریم په دغه خلکو باندې هغه تیاره ده هغه ظلمت دی شکونو سره دوی نورم سیوا کېږي لکه چې ولا یزید الظالمین الا خساره ظالم ته چې کوم نقصان ورکوي لکه زه طاقت دوی ده نو چې چا صحت برابري هغه له طاقت ورکي او چې څوک بیماري نو هغه له نورم نقصان ورکوي هغه بیماري به کې نورم مضبوطه شي اولئک ینادون من مکان بعید الله فرمایي دا کافران چې دي اوازونه کړی کېږي دوی ته په آخرت کې د هغې لرې ځای نه او قبیح نومونه به ورته یادولی کېږي یا الله فرمایي چې دوی ته اوازونه کړی کېږي د لرې ځای نه مطلب دا چې دوی پوهېږي نه پیدا یې نشي حاصلوي لکه دغه مثال شو چې چا ته اواز د لرې نه وشي ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه د حامیم سجدې د
شپږم رکوع خلاصه دعوت الى القرآن والتوحید فی ضمن التذکیر بما بعد الموت. الله پاک د مرګ نه پس هغه حالات را یادي چې ګوره هغه را یاد کوي او قرآن ومني توحید ومني او خامخا به تحقیق سره الله فرمایي ما ورکړه موسی علیه السلام د کتاب په یړ باندې هغه د کتاب میلاو شو تورات فاختلف فيه په اختلاف کړه شو په هغه کتاب کې چا به ایمان راوړو چا یې تکذیب وکړو نو دا رنګ د قرآن کریم مسوک ایمان براوړي څوک به تکذیب کوي تاسو به صبر کوئ ولولا کلمه سبقت من ربک او کچته نه یو خبره چې هغه نافذه شوې ده ساده پروردگار د طرف نه نو که یو اډر نه وي بار بار دا تیر شو چې الله پاک په الله مهلت ورکړي او اصل سزاګانې او بدلی به الته کی نو که دا خبره نه وي نو خامخا فیصله به کړی شوی وي د دوی په منځ کې په دنیا کې به اوس فیصلې شوی وي وانهم لفی شک منه مریب او بشک دا کفار چې دي خامخا په شکونو کې دي د قرآن کریم نه دا څه شک چې اچون کې دی په شک کې مریب یعنی هغه شکونه هم په شک کې اچي او په سختو یعنی شبهاتو کې او په گمراهو کې پراته دي دا مطلب دی شکونو کې نه وو کوله څنګه چې سره شک والا حیران او سرګردان ای نو دا رنګ دوی نافرمانه وو په گمراهو کې حیران سرګردانه من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل وکړي عمل نو پس خپل ځان لپاره وکړو ومن اساء فعليها او چا چې بدی وکړه بد عمل وکړو نو پس په دغه نفس باندې دا هغه بدی ده او هغه د هغه نقصان ملاويږي وما ربك بظلام للعبيد او نه پروردگار تا ظلم کوونکې په بندګانو الله پاک ظلم کوونکې نه لږ ظلم کوونکې نه ډېر ظلم کوونکې دی لکه ګوره ظلم دی ته وایي که نه چې د بل چا په ملکیت کې سړی تصرف کوي نو دا خو ټول الله پاک ملکیت دی که څوک دوزخ ته بیایي که څوک جنت ته بیایي خو الله پاک صورتا ګورې ظلم نه کوي حقیقتا ظلم خو شته دی نه لکه حقیقتا ظلم خو دی ته وایي چې په پردي شي کې تصرف کوي خو صورتا هم الله پاک ظلم نه کوي لکه مثال په طور چا نیکي کړي او الله پاک ولا غنی کی داغه بدله ورنه کی یا چا بدی کړي دا یو بدی کړي او الله پاک هغه چې کوم دی د دوو بدو د دوو ګناهونو یا د لسو ګناهونو کې سزا ولګینی ورکی نو دام نشتا نو کو څوک یې نه عمل داغه حساب بم کیږي د بد عمل بم کیږي دا څنګه او دا بکلې دا بدلی بکله ملاویږي نو الله پاک دا قیامت کې او په آخرت کې به دا ملاویږي الیه یرد علم الساعه خاص الله ترته واپس کړی کېږي علم د قیامت تعین الله ته معلوم دی چې دا به کله چې کوم دی قایمیږي لکه دوی به دا قیامت په کله دا بدلی به کله ملاویږي نو الله فرمایي علم د قیامت خاص الله سره دی وما تخرج من ثمرات من اكمامها او نراودي سمیوي من اكمامها دا خپلو غلافوننا من اکمامها دا خپل تیلونه لکه مثال به تور د کجوري چې کوم غلافي چې پای کې د کجوري هغه میوي نو من اکمامها اکمام هغه ته وي چې په کوم ځای کې یعنی میوي نو نه راولي میوي دا خپل غلافونو او دا خپل غوټونه او دا خپل تیلونه وما تحمل من انثى او نه بار کیږي یو زنانا او نه پورته کوي یو انثى یو زنانا یو مؤنث خپل حمل کله مؤنث په خیره کې حمل لې د زناور او یا د زنانا دا ټول الله په علم کې چې یو دې کې دوه دي الګ څه کې جنۍ نیک بخت لري کې بدبخت ولا تضع الا بعلم او نه زیږوي یو انثى او یو زنانا او یو مؤنث خپل حمل مګر دا ټول الله په علم کې وي ويوم يناديهم اين شركائي او په هغه ورځ چې الله پاک आवाज وکي دوی ته الله به دې مشرکان ته وي چې کم ځای کې دي دماغه شریکان انصاف په ګومان کې چې کم شریکانو هغه اوس کم ځای کې دي نو قالو دوی به وایي اذناک چې مونږ خبر درکو تا ته یعنی خدای پاکه مونږ دا خبر درکو ما مننا من شهید چې نشته دې زمونږ نه څوک دعوه کوونکې او څوک شهید او څوک مدعی د دې خبرې او گواهی کوونکې د دې خبرې چې ستا دپاره شریک دی نو نن چې کوم دی په مونږ کې یو کس دې خبره گواهی نه کوي یو کس دې چې کوم دعوه نه کوي
ان دنیا کې مونږ خدا وی خو لیکن اوس مونږ یو قسم دا خبره نکو او مونږ چې کوم سات توحید منو خو بیا په کار باندې راځي ولا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل او بعض علما داوي چې دوی به التکم دروغ وي اذن نا که مون خبر درکو چې ما مننا من شهید چې مونږ یو گواہی کوونکی نشتا یعنی مونږ کفر او شرک نه وکړي نو دی وو کې دې چې مونږ لا دروغ دلته پیدا راکی نو بیا به دروغ وي وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل او رب شید دوی نه هاغه چې دوی برابر د دین مخکې ناغه معبودان به رکشي انغه به پکار ناراضي وظنوا ما لهم من محيص او دوی به یقینو کی چې نشته د دوی لپاره من محيص تختیدل او زید اخلاصي لا يسأم الانسان من دعاء الخير الله فرمای نستړی کیږي دا انسان نو بعد وی مراد دلته کې انسان ناغه کافر انسان دی من دعاء الخير دا غي دعاګانو او د غوښتو د دنه خیر لره چې دې خیر غواړي مال غواړي وغیرہ وغیرہ نو دې خو دې نستړی کیږي نه او بس په مخه سوارونه کې د دنیا باندې مړیږي نه خو ناشنا سړی دی دا کافر ناشنا انسان دی کله ته تکلیف ورسیږي نو بیا نا امید دی وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ او که چته ورسیږي دته څه تکلیف او څه مصیبت فَيَئُوسٌ قَنُوط پس وی دی نا امید بیا د خیر نه چې کوم دی نا امید دی قنوط او بیا نا امید دی د الله د رحمتونو نه فَيَئُوسٌ قَنُوط نو بعض علما داوي چې لا يسأم الانسان من دعاء الخير وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ کچره د شر ورسیږي نو دلته دا خبر راغلی دا چې د شر او تکلیف ورسیږي نو فیئوس قنوط او بل ځکه بیا راغلی دي چې واذا مسه الشر فذو دعاء عريض نو بعض علما دا فرمایي چې د دې او د هغې څه فرق دی نو څوک دا بس تاکید دی او بعض علما دې کې فرق شته وان مسه الشر کده تکلیف ورسیږي مثال په تور په وچه کې تفسیر مدارک وي او واذا مسه الشر فذو دعاء عريض انده تفسیر مدارک وي کده د شر او مصیبت ورسیږي په سمندر کې په دریاب کې کشته په ډوبې دوشي نو دا د وجه خبره ده هغه د لمدي خبره ده او بعض علما دا وي چې وان مسه الشر فيئوس که تکلیف ورسیږي نو بیا دلته کې وي نا امید دی بیا نا امید دی او الته کې چراغلی وفذو دعاء عريض نو هغه د جدا د یو قوم خبره ده د یو قسم خلکو او هغه د بل قسم خلکو دغه انسانان مختلف دي مختلف قسمونه دي او بعض علما په کې دا ذکر کوي چې فیئوس قنوط دلته کې دا خبر چې دا کافر تکلیف د ورسیږي نه بیا دې نا امید دی د خپل ان بوتانو موتانو نه او آلته کې چې راځي واذا مسه الشر فذو دعاء عريض چې کله تکلیف د ورسیږي نه بیا وګدي دعاګانې کې پلن او ډېر دعاګانې کې یعنی دا الله پاک نه کوي نو دا پکې چې کوم دې فرق راغی او بعضی تفسیر مدارک دان لیکلي چې دلته کې شر وته ورسیږي نو فیئوس قنوط نو دلته کې د زړه په لحاظ سره دې نا امید دی د زړه په لحاظ دعاګانې نور کوي مصیبت په ټیم کې خو لیکن د زړه په لحاظ سره نا امید دی او آل دغه وی تکلیف د ورسیږي نو فذو دعاء عريض نو د جبه په لحاظ سره دعاګانې خو کوي نو دا جدا خبره شو هغه جدا خبره شو نو الله فرمای لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط ولا ان اذقناه رحمه منا او خامخا که ته مونږ وسکو د رحمت او مهرباني زماده طرفنا من بعد ضراء مسد پس تکلیف او د ضرر نه چې د طرف یې نو الله پاک فرمایي د مصیبت نه پس کده باندې موږ خوشحالي راولو لا یقولن هذا لي نخام خاطب اوای چې دا رحمتونه او دا انعامات چې دي زما د پاره دي یعنی زه مستحق ما خامخا به ماره الله پاک دا راکړي په ما کې کمالات موجود دي نو ګور دومره شکر دی چې تکلیف د ورسیږي نو بیا نا امید دی اګه خوشحالي به بیا راشي نو بیا خپل کمالي ګڼي او بیا وی چې نه زه وزم په خوشحالو کې ما او قیامت خو نشته او آخرت نشته او که پرس کا آخرت قائم هم شو
نو چې څنګه دلته کې په مزو کې ما په خوشحالو کې بیا به الته کې وي ما نو بیا دومره چې کوم نه بے باک شي وما ظن الساعه قائمه او ز ګمان نکوم یقین نکوم په قیامت باندې د قائم کیدون کې او دراتلون کې قیامت خو اول راځي نه او دوباره ژوندون وي نشته ولا ان رجعت الى ربي او خامخا که ز واپس کړه شم خپل پروردگار ته ان لي عنده للحسنى بشک سما د پاره با د الله سره للحسنى خامخا کول حالت وی او مال به جنت راکی مال به نعمتونه راکی نو الله پاک وي تاسو خبر کوم ورګه فلننبئن الذين كفروا بما عملوا خامخا ذب خبر ورکم کافرانو ته په هغه چې دوی کوم عمل کړی دی الله وی خبر به کوم سزا به ورکوم ولنذيقنهم من عذاب غليظ او خامخا موږ وسکو دوی ته د عذاب سخنه واذا انعمنا على الانسان او په هغه وخت چې موږ انعام وکړو په انسان باندې الله پاک په دې انسان کافر باندې انعام وکم اعرض ونأى بجانب نو دې مخ ګرځي اعراض کی د الله د حکمونو او دې ډډې تشي ونأى او دې لری شي ان د الله د ذکر نه د الله د قانون او د نظام نه دې څنګه کی بجانبه باغ خپل ډډه باندې ان دا ته ډډه واړی اعراض کی او د الله حکم نه مني چې کله الله پاک په انعامات کړی وي واذا مسه الشر فذو دعاء عريض او کچته ورسی کی دی انسان د شر او مصیبت نو بس دې خاوند د دعاګانو ډیرو وی دعاء عریض معنا دعاء کثیر تفسیر مدارک وی پلن دعاګانې کی پلن نو چې پلنواله دومره نو غدواله به سمري نو مطلب دا چې ډېر دعاګانې کوي نو د الله نه دعا کول او دا خو ښه شی دی خو دې دعا د دې وجه نه کوي چې دا د الله ګین یو حکم دی او دا ګین یو عبادت دی د مصیبت د وجه نه او دغه وجه نه کوم دی کوي فذو دعاء عریض د پریاد په بنیاد باندې او د نا امیدۍ په بنیاد باندې قل ارائیتم ان کان من عند الله وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر را کوي چې توی دا قران د الله تر طرف نه یندا قران خدای الله پاک طرف نه دی خو تاسو ته انکار کوي شکونه پکې کوي خدا ته پوښتنه کومه کله دا الله تر طرف نه نه بیا خټی ته تاسو نقصان بیا بنی تاسو ته لیکن کدا دا الله تر طرف نه یي او یقینا دا الله تر طرف نه دی خو کدا دا الله تر طرف نه شي او تاسو په ایمان نه راوړی کفر کړی نو تاسو نه غړ گمراه بیا شته قل ارائیتم ان کان من عند الله کچرته وی دا قران دا الله تر طرف نه لکه څنګه چې په یقینا دا الله تر طرف نه دی خدا تاسو په پسته کې خبره کوي په نرمۍ سره کني خو بیا خبر خلاصه ده خو کچته یي ثم کفرتم به من اضل بیا او داغه باوجود تاسو کفر کړی وي په دې باندې نو دا تاسو نه کوم چې من اضل سو غړ گمراه کې دی شي ممن دا هغه جانا هو فی شقاق بعید هغه په مخالفت لري کې دی تاسو چې په مخالفت کې او ډیر لري د حق نه تلی نو تاسو نه بیا غړ گمراه سوکشتا سنوریهم آیاتنا فی الآفاق الله یزر د چم بو خی دوی دا هغه خپل نخې د وحدانیت او د قدرتونو فی الآفاق په دې اطرافو کې الله پاک دوی د بدن نه بهر چاپیره په دې اطرافو کې هغه خپل نخې او تخیم وفي انفسهم او په نفسونو د دوی کې الله پاک وي د دوی په دې نفسونو کې نو یو دلایل آفاقی یو دلایل انفسی کنه الله پاک وي ته نخې خیم حتی يتبين لهم انه الحق تر دې چې خواضح شي دوی ته چې بشک دا قران کریم او دا رنګ دا پیغمبر حق ته دوی ته دا خبره واضح شي نو علما وي سنوريهم آیاتنا فی الآفاق دا مطلب هم کې دي شي چې دوی ته په دې اطرافو کې زنخې چې کوم دی هغه وخت کارکم چې دا عرب به چې کوم دی فتح شي مکه مکرمه فتح شوله په بدر کې فتح وشوله بیا مکه مکرمه فتح شوله خلفای راشدین په زمانه کې بیا نور عرب فتح شو نور علاقې فتح شوي نو الله پاک دا نخې بوته زه خیمه او فی انفسهم په نفسونو د دوی کې په نفسونو دوی کې څوک وي فتح مکه چې هغه مکه هم فتح شوله او بعد علما دا وی چې بار نخې اونته خیمه د دوی د بدن نه او د دوی په دې بدنونو کې هم دوی ته نخې چې کوم دی هغه زه ښکارا کوم ورته انسان دا سترګې دا غوږونه او دا ټولې نخې دي که نه دي
دې وجنه تفسیر قرطبي وی چې من لطیف الصنعه وبديع الحکمه حتى سبیل الغایه والبول وی دا الله پاک هغه صنعتونه او ناشنا حکمتونه هغه د دې ګوره چې انسان چې خوراک او اسکاک چې کوي نو په یو لاره باندې کوي په دې خوله باندې هم خوراک کوي هم اسکاک کوي او بیا چې کوم دی د اوبو جدا لاره ده د وتلو او د خوراک جدا لاره ده الله پاک دا نښې ده په دې بد حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد الله فرمای آیا کافی نه دی پروردگار ستا د دوی لپاره ستا پروردگار کافی نه دی انه على كل شيء شهيد چې بشک الله پاک په ټول شی باندې الله عالم دی د دوی لپاره خبره کافی وي نه ده الله چې کوم خبردار دی د دوی د کرتوتونو نه د دوی د اعمالونه الا انهم فی مريه من لقاء ربهم خبردار بشک دوی چې دي ادا اهل مکه چې دی په هغه شکونو کې دي د ملاقات پروردگار د دوی نه دوباره ژوندون نه مني الا انه بكل شيء محيط خبردار بشک الله پاک په ټول شی د باندې احاطه کوونکی دی الله تعالی د علم پر حاصره دا ارث راګیر کړی او په ارث باندې علم دی د قدرت پر حاصره د الله پاک دا ټول شی دونه چې کوم راګیر کړی